ډیرو محترم مسلمانانو یو زبردست وظیفه د دوو اسم اعظمو د یا حنانو یا منانو یو طاقتوره وظیفه د هر حاجت دپاره د هر ناممکنې مسلې او پریشانۍ دپاره د هر دلی او د زړه مراد پوره کېدو دپاره د الله جل شانه نومونه یا حنانو یا منانو چې په دې سره الله جل شانه د انسان هر قسمه مدد او نصرت الله جل شانه د انسان ته متوجه کیږي. لخاصه دا وظیفه د خپلو تمامو شرعي حاجتونو دپاره او جایز خواهشاتو دپاره چې دین اسلام خلاف نه وي او ستاسو د زړه مرادونه وي نو انشاءالله چې دې وظیفې سبب الله جل شانه پوره کوي. هغه الله چې د تمامو کائناتو خالق ذات دی، هغه الله چې ما او تاسو پیدا کړي مسلمانانو، هغه الله چې د انور او سپوږمۍ مالک دی مسلمانانو، هغه الله چې انور پر راختلو کې د الله جل شانه محتاج دی مسلمانانو، هغه الله چې انور په کوزیدو کې د الله جل شانه محتاج دی مسلمانانو، هغه الله چې ورځ پر راتلو کې د الله جل شانه محتاج ده. دغه الله جل شانه به زما او ستاسو حاجتونه پوره کوي او زما او ستاسو مسلې به دې وظیفې سره ختموي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو محترمو او عزتمندو مسلمانانو، زه امید لرم چې تاسو به ان شاء الله العزیز چې روغ جوړ به یې، په صحت کې به یې، الله جل شانه هم خوشحاله و آباد او د زړه مرادونه تمام پوره کوي. الله تعالی د تمام مسافرو تمام حاجتونه ضرورت پوره کړي. هغه مسافر کو په هر ملک کې ژوند کوي لیکن زنانه دي نارینه دي مسافر دي، الله تعالی دغه مسافر په خیر او عافیت څخه خپل منزلونو ته ورسولی کی. محترمانو چې زمونږ کومه وظیفه ده هغه د یا منانو یا حنانو ده، یا حنانو یا منانو ده. د یو زبردست وظیفه ده. په دې باندې الله تعالی د ډیرو خلکو کارونه سم کړي، د ډیرو خلکو پریشانۍ په الله جل شانه سم کړي دي. دا یو تیزترینه وظیفه ده د حاجت دپاره. حاجتونه به ستاسو قسمه قسم حاجتونه، د چا به د واده مسله وي، د چا به د محبت مسله وي، د چا به د کاروبار مسله وي، د چا به د نکاح د بندش مسله وي، د چا مسلمانانو د رزق مسله وي، د چا به د نوکرۍ مسله وي، د چا به په کور کې د جنگ جګړو بې اتفاقۍ مسله وي، د چا به د ښځې او خاوند مسله وي. نو ستاسو مسلې په تاسو باندې منحصرې دي چې تاسو به رب نه غواړئ او په دې وظیفې سره به غواړئ. د دې وظیفې طریقه کار دا دی مسلمانانو چې دې وظیفې سره به دوه کارونه تاسو، یو کار به په ډیر محبت سره کوئ او یو کار به ډیر په نفرت سره پرېږدئ. یعنی یو کار چې دی هغه به محبت سره شروع کوئ، هغه به مکمل هغې کې به تاخیر نه کوئ او دغه کار به پابندۍ سره کوئ. دویم کم کار چې دی تاسو به نفرت د دې کار نه وکئ، هغه کو په هر فیلډ کې وي، په هر علاقه کې وي، کو د شپې کو د ورځې کو په ګرمۍ کې کو په یخنۍ کې مسلمانانو دغه کار به تاسو دینه منع شئ. لومبی چې محبت سره کم کار شروع کوئ هغه د الله جل شانه اطاعت دی، د الله تعالی بندگی ده، د الله تعالی تعلق دی، د الله جل شانه عبادت دی او ورسره 15 وخته مونځ دی د جمع سره. دا به تاسو په خپل ځان باندې داسې لازم کوئ لکه څنګه چې تاسو په ځان باندې 3 ټیمه روټۍ فرض کړې ده او د هغې نه علاوه ستاسو ګزاره نه کېږي، نو چې دې 15 مونځونو نه علاوه ستاسو ګزاره نه کېږي، هغې پورې به تاسو ډوډۍ نه خورئ څو پورې هم دا 15 مونځونه نه ادا کړي. دویم کار چې د مسلمانانو د وظیفې سره کم چې خاص دی هغه ګناهونه پرېښودل دي. هر هغه ګناه چې الله جل شانه پې خفه کېږي او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقو خلاف هغه کارونه به مو تاسو پرېږدو. کو د سترګو ګناه ده، کو د غوږونو ګناه ده، کو ګانې بجانې اورېدل دي، کو غیبت کول دی یا بدنظري ده، هر رنګه ټیک ټاک وغیره فلمونه ډرامې دا مکمل تاسو پرېږدئ دې وظیفې سره. دا وظیفه به تاسو ډیره په خشوع حضور سره کوئ. دا وظیفه به تاسو د ماسخوتن د مانځه نه پس کوئ. لومبی خو د تهجد ټیم ډیر ضروري دی، خو که تهجد ټیم نه بیا د ماسخوتن د مانځه نه پس کوئ. 2 رکعته صلات حاجت نیت په وتړئ چې 2 رکعته صلات حاجت مونځ کوم په دې حاضر وه حضور تعالی محمد کافی شریف ورکم الله اکبر نیت ته وتړو هم زیدار. بیا به چې کله د نفل وکړو هر صورت ته پکې وي د هغې نه پس په خپل ځای باندې کښېنئ او تاسو به 21 کرته درود ابراهیمی ووایئ. د دې دپاره موږ تاسو ته وایو چې دا وظیفه د الله تعالی دربار کې قبوله شي، ځکه درود شریف قبول کړی شوي دي. د هغې نه پس په 1111 مرتبه یا حنانو یا منانو صحیح شوه
یا حنانو یا منانو دا به تاسو 1111 مرتبه ډېره په توجه او عاجزۍ سره او ډېر فریاد سره وکړئ. د هغې نه پس په 11 پورې بیا درود ابراهیمي ووایئ. د هغې نه پس بیا 2 رکعاته صلات حاجت منځو کې او په دې یقین سره به کوئ چې انشاءالله چې الله تعالی به د یو شپه کې زما د حاجت پوره شي. او کو مثال په طور د دې یوې شپې د وظیفه تاسو وکړه حاجت هم پوره نه شو نو مسلسل د 140 ورځو پورې به دا وظیفه تاسو جاري وساتئ. دې کې به قضایي نه راولئ په ځان به لږ تکلیف تېر کوئ. مسلمانانو الله جل شانه هر انسان ته ورکړه کوي لیکن د هغه د عمل مطابق د هغه د ګمان مطابق که موږ په الله تعالی ګمان ښه نه ساتو یقین به نه کوو چې مړه دې وظیفې سره به یا زما کار کیږي یا به نه کیږي مسلمانانو بیا هغه زموږ کار بیا نه کیږي. دا خبره د لحاظ قابله ده مسلمانانو چې هر انسان باندې دنیا سے تکلیف راځي یا زخم ترسي نو دا د خپل عمل د وجنه موږ خپل ځانونه سم کو نو د الله جل شانه د سیړه به مو تاسو ته خېخې فیصلې راځي نیک رشتې به راځي نیک ښکلي کارونه کاروبارونه به راځي زما او ستا د ښځې خاوند محبت راځي کور کې به جنګ جګړې ختمېږي. چې موږ د الله تعالی نافرمانه شو نو بچي به زموږ نافرمانه کېږي. چې موږ د الله تعالی نافرمانه شو مسلمانانو نو بیا چې دی الله جل شانه به زموږ په کور کې جنګ جګړې راولي بې اتفاقۍ به راولي نو د هغو ګناهونه پرېږدو انشاءالله او خاص الله جل شانه ته متوجه شو. الله جل شانه دې زموږ ګناهونه معاف کړي. الله تعالی دې موږ نه راضي شي. مسلمانانو الله تعالی دې زموږ په حق ښې فیصلې وکړي. زه دعا ګویم ستاسو دپاره تاسو ما دپاره دعا کوئ زه تاسو دپاره کوم انشاءالله. الله تعالی کریم ذات دی رحیم ذات دی رحم کوونکی دی. خپل بنده سره ډېر محبت کوونکی دی. وظیفې جاري ساتئ وظیفو کې قضایي مه راولئ انشاءالله چې ورځ به راشي چې د خوشحالۍ منظر به وي او الله جل شانه به رانه راضي شي. الله تعالی د عمل کولو توفیق راکړي. جزاک الله خیر.